چې هلته د یتیمانانو او د زنانو حقونه الله تبارک وتعالی بیان کړی دي. الله تبارک وتعالی په خپل کلام کې د کمزور ډیر حقوق ذکر کړی دي او خاص کر ډیر زیات حقوق په سوره النساء کې ذکر کړی دي. دیو جن د سوره النساء یو نوم هغه دا دی چې د کمزور خلکو سوره الضعفاء د کمزور خلکو سورته. الله تبارک وتعالی په خپل بندګانو ډیر زیات خفه کیږي. نو څوک چې د الله تبارک وتعالی په بندګانو باندې رحم کوي الله تبارک وتعالی په هغه انسان باندې رحم کوي او څوک چې د الله تبارک وتعالی په مخلوق باندې رحم نه کوي الله تبارک وتعالی په هغه باندې رحم نه کوي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چا چې پزمکه والو باندې رحم وکړو اسمان والا په هغه باندې رحم وکړي او چا چې پزمکه والو باندې رحم اونکو اسمان والا په هغه باندې رحم اونکي. د الله د مخلوق سره د خېګړه کوله رحم دې کو الله په پتا باندې رحم کوي ستا سره بخ کوي او کو د الله په مخلوق ته ظلم کو زیاته دې کو الله تبارک وتعالی بستا سره بیا سختی وکي. نو د الله په مخلوق باندې سختی نه د پکار د الله د مخلوق سره نرمي پکار د چې څومره درنه کې دیش خاص کر کمزوري او ضعیفان دا غي ډیر زیات خیال ساتل پکار دي دا غي ډیر خیال ساتل پکار دي. الله تبارک وتعالی په دوی باندې ډیر خفه کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د یتیمانانو او د کونډو ډیر خیال ساتل دي. لکه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې اول ځل وحی را لکنه اول ځل په وحی را له په غار حرا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نو خدیجه بیبي ته وی زملونی خدیجه په ما باندې ته راغلی د یخنی را لکېږي ما په کمبلو کې پټ کا. خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر صادره واچولې نبی علیہ السلام په کمبلو کې پټ کو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک طبیعت خشونو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي الله پاک پیغمبر هغه وخت خورته لا پیغمبري نه د میلوش او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي زما محبوب تعالی ولی سی چلو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټول واقعي ذکر کړه چې نن را سره غار حرا کې دا چلو شو زه خو ډیر وخت نه الته عبادت کوم خو نن را سره داسې وشو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلی ورکړي وې زما محبوبه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی خدیجه زه یریږم زه به مړ شم نو خدیجه بیبي ولا تسلی ورکړي وې زما محبوبه ته چیرته بد ناراضي ځکه چې ته د یتیمانانو خیال ساتي ته د کونډو خیال ساتي ته د غریبانو مددګار نو الله به تا څنګه سپوروي او تا به بدراولي. ګوره لا قرآن نه دی نازل شوی احادیث مبارکه نه دی راغلی په هغه زمانه کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیمانانو د کونډو ډیر خیال ساته. ته دیو جنو ته خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی الله به چری تا بد نه راولي ځکه ته د الله د مخلوق ډیر خیال سات. ته دیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې پزمکه والا رحم کو اسمان والا په باندې رحم کوي. نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی زما محبوبه ته بچرت خراب ناراضي الله به پتا رحم کوي. او بیا روان کو د خپل ترزی ورقه ابن نوفل له بوست هغه د تورات لوی عالم دی هغه ته پته د خپل واقعي بیان کې چې داسې چل شوی دی. بهر حال خبره می درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول
د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل خاص کر د کونډو او د یتیمانانو ډیر خیال ساتل، د هغې ډیر زیات خیال ساتل، د یتیمانانو ډیر خیال ساتل، د کونډو ډیر خیال ساتل. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې د دوو ضعیفو خلکو امداد وکړو، د دوو کمزورو خلکو امداد وکړو، الله تبارک وتعالی د دوی دپاره جنت واجب کړو. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره کم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه زنانه او یو یتیم، یوه ښځه او یو یتیم، د دې د حقونو ډیر خیال ساتئ. او یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام به طور وصیت وفرمایل وی ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډیر خیال ساتئ، د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ. چرته صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره کم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه زنانه او دویم یتیم، د دوی د حقونو به ډیر خیال ساتئ، دا کمزوري دي، دا ستا د جواب نه دي، په دوی باندې ظلم مه کوه. د ښځې سره به هم زیاتی نه کوي، د ښځې سره به ظلم نه کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړي نه به د ټولو اول د ښځې متعلق تپوس کوي. په حقوق العباد کې به د ټول نه لومبې تپوس چې د سړي نه کېږي نو د ښځې متعلق به کېږي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا لره زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې وه، ته دې سره دې ظلم کړی دی او که انصاف ته کړی دی. ځکه نکاح چې مونږ تړو که نه نو داسې وایو که نه تا قبوله کړې ده په نکاح شرعي محمدي سره، نو زما دا بندۍ خو تاله حلاله شوې وه زما په نوم باندې، ظلم دې ورسره کړی دی که انصاف دې ورسره کړی دی. نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي. د ښځې سره به ظلم نه کوي، ښځه د خاوند سره د مټ اړولو نه ده، د خاوند د جواب نه ده، هغه کمزوري ده. نو دا نه چې دا ستا وینځه ده، ستا نوکره ده په کور کې، دا ستا د ژوند ملګری دی، دې به ډېر خیال ساتي، دې باندې به ستړي راځي، دې باندې به تکلیفونه راځي، دې ته به تسلي ورکوي. الله ته مضبوط پیدا کړی، هغه کمزوري پیدا کړې ده. الله ته مضبوط دی له پیدا کړی چې دې کمزوري ښځې له ته تسلي ورکړي. ته الله دې له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي، ته ظلم له نه پیدا کړی. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو د دوو کمزورو متعلق د الله نه ویریږئ، د دوی د حقونو ډیر خیال ساتئ، یو ښځه او دویم یتیم. یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یتیم څوک په ژړا کې د الله عرش پړه کېدو شي او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو لاړې شئ ښکته ځمکې ته، دا ماشوم چا په ژړا کو، هغه یتیم چا په ژړا کو چې ماته پلار اغستی دی، دا څوک ژړی؟ یتیم سره به ظلم نه کوي، یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې در نه کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او د هغه خیال ساتلی کېږي. دا ډېر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا د هغه کفاله کوي، ظلم ورسره نه کوي، زیاتی ورسره نه کوي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلو په کورونو کې بدترین کور، ناکاره کور، بې برکت کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي او ظلم کېږي. دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي. نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتي، ځکه دا بې اثرې دی، د ده څوک نشته دی،
د ده د رضا کولو هم څوک نشته، دی چې په ژړا شي د ده د پخلا کولو هم څوک نشته. نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډېر خیال ساتئ، ډېر خیال ساتئ. د کمزورو سره ظلم مه کوئ، کمزورو سره ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ. الله پې ډېر خفه کېږي، الله پې ډېر خفه کېږي. د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو، د مسکینانو ډېر خیال ساتئ، الله به درنه ډېر خوشحاله وي. ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو عیسه کوه، په خپل مال کې د یتیمانانو، د کونډو، د مسکینانو د دې عیسه کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د چا په مال کې چې د کمزورو عیسه وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کم مال کې چې د نورو خلکو عیسه وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي. ځکه دومره د یو انسان د برکت به الله تعالی دا مال درکوي. نو په خپل مال کې د غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو د دې خلکو ډېر خیال ساتئ، ډېر خیال ساتئ. سوچ وکړه که نه، ځان ته لږ سوچ وکړه، ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځو له بیمار شي یا چېرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر وي، څومره فکر در سره لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو به څه کېږي. چېرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو به څه شوي، د ماشومانو به څه شوي. د کم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی، هغه خو د سره پلار نشته دی، هغه به څومره ضروریات لري، هغه به کمې کمې خبرې ته حاجت نه لري، خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي 7 هلاکونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي نو دا انسان په هلاکت کې خو شک نشته دی که نه. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې 7 نه ځان وساتئ. کم یو نبی علیه السلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکوي، چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی، د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی، په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته، په هیڅ څیز کې. ځان د شرک نه وساته. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته، ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته غورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي، دومره ګران دي چې دا 2 واړه ځمکې او دا 2 واړه اسمانونه دي تباه شي، خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګه 4 نبی علیہ السلام فرمایي واکل الربا، سود خوړل، سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او 5 نبی علیہ السلام فرمایي اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل، د یتیم مال خوړل. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول. ځکه دا یتیم مال دی وخوړ، د دې نتیجه دا چې اور ته بځي. او 6 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قذف المحصنات، پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د زنانه او د یو بل سره جنگ شي نو څومره تهمتونه په یو بل لګوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګوي، پاک دامنه ښځه به یې د هغې لمن به چا نه لیدلي، دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایې چې خدای پاکه دا څه دي. یا زموږ خلک چې د یو بل سره 2 خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي، ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویریږه،
د الله نه ویریږه د هغه مور پاک دامنه ښځه ده د هغه خور پاک دامنه ښځه ده تا پې تهمت ولګو د الله نه یریږي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي ځان د ایمان نه خلاصول دي نو په دې کې یو څه شی و د یتیم مال خوړل د یتیم مال خوړل د یتیم د مال نه به ځان ساتي الله یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناست دی دې دوران کې یو یتیم راغی د الله پاک پیغمبره مونږ په کور کې 3 تنه یو زیما زما یو خور ده او زما کونډه مور ده د الله پاک پیغمبره پلار رانه الله اغستې دی مونږ یتیمانان یو او مور مې هم کونډه ده او د الله پاک پیغمبره 3 ورځ ده چې په کور کې د خوراک څه نشته خوراک زه اکثر وامه او هم کونډه ښځه چې وي د اکثر مړوي کونډه ښځه اکثر مړوي څنګه مړوي دې بچي چې کله ډوډۍ خوري که نه نو ډوډۍ خو کمې وي نو دا وایي ما سار خوړلې د هغه لا نه دا سم شوي زه مړی یم زه نه خورم وږې ده خو پته ورته ده چې ډوډۍ کمه ده چې زه وخورم زما بچي به څه خوري دا اکثر وایي زه مړی یم دا د خپلو بچو دپاره اکثر دا خبره کوي زه مړی یم ما سار خوړلې د هغه مې پړه اوړي راوړي لازم شوې نه ده داسې نه وي دا وږي وي خو ډوډۍ لږې وي او بچي وږي وي نو دا وایي زه مړی یم زه نه خورم تاسو وخورئ د الله پاک پیغمبره 3 ورځ د زموږ په کور کې څه شی نه پخېږي زه هم وږې یم مور مې هم وږې ده خور مې هم وږې ده نبی علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله عنه طرف ته وکتل وی بلاله پاسه که نه ورشه ازواج مطهرات په کورونو باندې وګرځه که څه پکې د یتیم له راوړه لاړ شه زما بیبیانو زما په کورونو باندې وګرځه که څه خوراک پکې چې د یتیم له ورکو که نه ځکه د نبی علیه السلام د کوره څوک خالي لاس نه دی تللی د نبی علیه السلام د کور نه څوک خالي لاس نه دی تللی بلال رضی الله تعالی فرمایي وی د نبی علیه السلام د بیبیانو په کورونو وګرځېدم که کور کې سوي نبی علیه السلام له یو یتیم راغلی هغه له یې راکړی چې ورکو وله په ټولو کورونو چې وګرځېدم ما ته 21 کجوري راټولې شي صرف 21 کجوري ما ته راټولې شوي هغه مې راوړي نبی علیه السلام ته مخې ته کېښودې د الله پاک پیغمبره د بیبیانو سره خو دغه کجوري وي نور څه نشته په ټولو کورونو کې نبی علیه السلام چې بلاله راکړه دا کجوري نبی علیه السلام هغه کجوري واغستې داسې خولې ته یې نږدې کړي او نبی علیه السلام څه ویل خو مونږ پوه شو چې نبی علیه السلام د برکت دعا غواړي کجوري چې خولې ته نږدې کړي که نه او نبی علیه السلام پټ پټ څه ویل وی دومره مونږ پوه شو چې نبی علیه السلام د برکت دعا غواړي چې کله نبی علیه السلام په یو شي کې د برکت دعا غواړي به کم شي چېرته کمیږي بلال رضی الله تعالی فرمایي وایي قسم په الله کو 3 کجوري ویل هم به یې 13 ورځې خوړلې وي چې د نبی علیه السلام د برکت دعا کړې وه 3 کجوري وي صرف دا خو 21 وي نو نبی علیه السلام پې هغې یتیم له ورکړې بچي دا واله دا کور ته اوسه خو سهار ته هم خورئ او ماښام ته هم خورئ سهار ته هم خورئ او یوازې به دې ته نه خوري په خپلې خور ته هم خوروه او یوازې خور نه په مور ته هم خوروه 3 واړه د دې نه سهار او ماښام خوراک کوئ یتیم روان شو بلال رضی الله عنه ته فرمایل ای بچیا دا ګورې معمولي ونه ګڼې دي کې نبی علیه السلام د برکت دعا کړې ده وی هغه یتیم چې روان شو داسې اووت د مسجد نبوي نه لږ لاړ نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه د خپل ځای نه پاسېد غلی پاسېد نبی علیه السلام په نظر کې ساري معاذ ابن جبل په دې یتیم پسې شاته روان دی چې لږ فاصله کې لاندې کو نو زر یې وله په سر باندې لاس کېښود چې داسې لاس یې پې کېښودو او بیا یې ښکل کو معاذ ابن جبل ته واپس را روان شو چې کله راغی د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته نبی علیه الصلاة والسلام دې تپوس وکړو معاذ ابن جبله په دې یتیم پسې ولې لاړې او په دې سر دې وله لاس ولې کېښودو د الله پاک پیغمبره تا رسمې پې وشو خفه شوم پې دا سر باندې مې وله لاس ځکه کېښودو چې تا رسمې پې کېدو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ای زما صحابه کرامو واورئ چا چې د یتیم په سر باندې لاس کېښودو او د هغې د لاندې څومره ویښته راله دومره به ورله الله نیکۍ ورکړي دومره به تې الله ګناهونه معاف کړي او دومره به یې الله درجې اوچتې کړي
دومره به الله درجې اوچتې کړي. الله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو بل موقع فرمایل وی چا چې په یتیم باندې ډوډۍ وخوړوله د یتیم کفالت وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا. دا دوه ګوتې داسې کړې د شهادت ګوته او دا منځنۍ ګوته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چا چې د یتیم کفالت وکړو زما سره به په جنت کې داسې یو ځای څنګه چې دا ګوتې یو ځای دي داسې په جنت کې یو ځای چا چې د یتیم کفالت وکړو. نو د یتیم کفالت کوئ د یتیم کفالت کوئ. ما چې کله خپله مدرسه جوړوله ما ته یو تن د سعودي عرب نه ټلیفون وکړو مولانا صاحب کو یتیم خانه جوړی چې زه یې جوړه کړم. ما یاره یتیم خانه خو نه جوړوم مدرسه جوړوم یتیم خانه نه جوړوم مدرسه جوړوم. او خیر دی که ته پکې څه تعاون کولی شي وکړه که نه شي کولی الله به یې جوړه کړي الله تبارک وتعالی به یې جوړه کړي خو یتیم خانه نه جوړوم ځکه د یتیم خانې ډېرې لوی لوی ذمهوارۍ دا بیا زه سر ته به ونه رسوم. ما مدرسه جوړه کړه خو چې کله مې د مدرسې افتتاح کولو نو دا مې ووی زما په مدرسه کې به یتیمانان بالکل مفت وي بلکې یوازې مفت نه د هغه د جوړې جامې پیزار د اخترونو د سکول څومره خرچه چې انشاءالله دا به زما مدرسه برداشت کوي. دا اعلان مې وکړو او زما په مدرسه کې همیشه د پاره د یتیمانانو د پاره به یوه کوټه وي د دوی د پاره به مخصوص تعداد وي. د مدرسه کې مې ځکه یتیمانان واغستل که نه چې دلته یتیم ته ډېره حوصله میلاویږي. زما سره مدرسه کې یوازې یتیمانان نه دي زما سره د ډېرو د مالدارو خلکو بچي دي هغه په خپله باندې په خپله خوشحالۍ باندې ماهانه پیس هم ورکوي 1000 روپۍ پیس د میاشتې ورکوي. مالدار خلک دی د هغې بچي دي هغې ته 1000 روپۍ څه دي په خپله مرضۍ سره ورکوي. مالدارو خلکو بچي دي را سره خو یتیمانان پکې ما اغستې دي د یتیم ته حوصله میلو شي. دی په مدرسه کې دا نه و چې زه په یتیم خانه کې یم دته دا احساس کمتري نه کېږي چې زه په یتیم خانه کې یم وایي زه مدرسه کې یم زه سبق له راغلی یم. نو په کوم دسترخوان چې د مالدار بچی ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان باندې یتیم خوري په کوم ځای کې چې د مالدار بچی سملي هلته یتیم سملي. یتیم ته احساس کمتري نه کېږي او الحمدلله موږ پکې یتیمانان اغستې دي او زموږ اداره د هغې ټوله خرچه برداشت کوي. الحمدلله زه یې نشم برداشت کولی زه به څه وکړم خلک یې برداشت کوي. الله نو انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنة هکذا. نبی علیہ السلام فرمایي یتیم او د یتیم کفالت کوونکی او زه به په جنت کې یو ځای د یتیمانانو ډیر خیال ساتئ د یتیمانانو کفالت کوئ. زه په خپله اوس مې د یو بچي داخله وکړه د رالم لږ ناوخته راورسېدم سهار نه زه نه وم نو ما چې د بچي داخله کوله خو وشو خو چې په دې واپسۍ کې را روانم یقین په الله وکړه ما په دې ګاډي کې ځان له یو سوچ کو مې دا روغ هفته وشو په دې داخله زه ستړی شوم ډومیسایل جوړ کا پارمبي جوړ کا د پټواري نه دستخط کا د ډي سي د دفتر نه دستخط کا داسې ده که داسې نه ده پام ورشه انلاین ډک کا فیس جمع کا په بینک کې مې دا خرڅ خو زه د خپلو بچو دپاره کوم حیران دا وم چې د کومو بچو پلار نشته یتیمانان دي هغه کونډه به څه کوي هغه به څنګه داخله کوي هغه تورسرې به کم ځای ته منډه وي هغه د ډي سي دفتر ته ځي هغه به پټواري له ځي هغه به بینک له ځي کم ځای ته به هغه ځي هغه په دې څه پوهېږي الله دا یتیم ژوند ډېر ګراني ډېر زیات ګراني د دې وجې نه په قرآن کې د یتیم ذکر 30 پیرې شوی 30 پیرې 23 بار د یتیم ذکر شوی دی د هغه د حقونو ذکر شوی دی زه وایم چې د ټول نه زیات یتیمانان به په پښتنو کې د ټول نه زیات یتیمانان به په چا کې په پښتنو کې ځکه پښتانه یو بل هم وجني صحیح شو او په حادثاتو کې هم ډېر مري یو بل هم خو په ځوانو کې وجني په یو بل پسې خو ټوپکې راغستې یو بل وجنو هر سړی د بل په مرګ پسې ګرځي
دا نه ګوري چې زما خو د دې سړي سره دښمني ده یقینا دا خو مې بد شي خو چې دې مړ کړم نو د هغه تور سړي چې په کور کې ناسته ده زه چې دې مړ کړم نو د خو نابالغه بچي دی هغه به څه کوي ما ته تېر ورځ کې سړي ټلیفون وکړو د هغې سړي ډېر بد یې راته بیان کړو حتی در دې پورې چې زما بېعزتي یې کړې ده نو مولي صاحب چې زه ووجنم زه خو به پې ګناهګار نه یم که نه مې دا پتو خو نه در کوم چې دا سړی ووجنه دا پتو خو نه در کوم چې ووجنه دا اختیار تا ته نشته خو مې زه دا سړی ډېر زیات بد شو مې په کور کې ښځه شته یو ښځه خو شته مې بچي شته یو واړه واړه بچي دي مې دا سړی ولا ګټه وټه کوي او مولانا صاحب خو مالدار سړی دی مې دې چې مړ کړي نو دا ښځه به یې څه کوي دا بچي به یې څه کوي هغې ګناه شته وایي نه مولي صاحب د هغې خو ګناه نشته خو واړه بچي دي مې لږ د هغې ورحمېږه ولې یتیمانان کوي سړی غلی غلی ما ته مولي صاحب داسې خبره دې راته وکړه چې بلکل حیران دې کړم اړو جواب را سره نشته ستا د دې خبرې یقینا دا سړی ډېر بد دی خو چې دې زه مړ کړم نو هغه یتیمانان بچي به یې څه کوي مې معافې که الله به ستا ډېر عزت سیوا کوي هغه ستا بېعزتي کړي د الله به دې عزتمند کړي نو به هر حال د کمزورو ډېر خیال ساتئ د ضعیفانو ډېر خیال ساتئ په دې سیلابونو کې ډېر واړه یتیمانان شوي دي د هغې خیال ساتئ په خپله علاقه کې چې کله روژه راشي زه درته چغې ومه هم بل هېڅ چاله مالې مدرسې له مه راکوئ او هم ځان له په دې محله کې کونډې یتیمانان وګورئ او په هغې باندې دا پیسې څه کوئ تقسیم کوئ نو د کمزور خلکو ډېر خیال ساتئ الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین